تا زما د قرآن بې عزتي وکړه، زما د قرآن سپکاوی دې وکړه، نن خو زما مخې ته ستا کتاب هم پروت. ته څه فکر کوې چې زه به تا سره څه کوم؟ نن ستا د کتاب سره به نن څه کوم؟ زه به د تا نه انتقام اخلم. لکه څرنګه چې تا زما دا مبارک کتاب ټوټې ټوټې که، نن به زه ستا کتاب هم ټوټې ټوټې کوم، ځکه زه حق لرم چې زه خپل انتقام واخلم. شروع کوم؟ نه، زه دا کار نه کوم. زه ولې دا کار نه کوم؟ ځکه زه ډېر یو مقدس، ډېر یو بهترین، ډېر یو عظیم کتاب لرم چې متاسفانه تی نه لري. دا لوی کتاب چې زه ورباندې ایمان لرم، په دې باندې زه پوه شوی یم، او په همدې کتاب کې دا کتاب ما ته وایي چې ته به د نورو خلکو سپکاوی نه کوې، د نورو خلکو بې عزتي، د نورو خلکو تحقیر به نه کوې. دا کتاب وایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، د بل چا سپکاوی او د بل چا بې عزتي به نه کوې. خو افسوس چې ته کتاب نه لري، او که لري هم دا کتاب کې تا ته څه ویل شوي دي؟ آخر تا د دې کتاب نه څه شی زده کړي دي؟ دا کتاب خو موږ ته د یو بل احترام، د یو بل قدردانی دا راښیي. ستا اواز خو تر اسمانه پورې رسیدلی ده، د انسانانو حقوق، د ښځو حقوق، متقابل احترام، خو په عمل کې بیا څه شو؟ په عمل کې هغه اخلاق، هغه انسانیت بیا څه شو؟ دی عظیم کتاب خو موږ تاسو ته انسانیت راښودلی، دی عظیم کتاب ما ته اخلاق راښودلی دي، ځکه اخلاقا نن ستا د کتاب بې عزتي نه کوم. خو افسوس چې په تا کې دا اخلاق بیا نشته. دا لوی کتاب ما ته نه صرف خپل حقوق او زما د مسلمانانو حقوق راښودلي، بلکې ستا حقوق هم راښودلي دي. په 28مه سپاره کې دا کتاب ما ته وایي چې هغه کافران چې تا ته ضرر نه در رسوي، تا وژنې نه، نو ته به له هغوی سره ښه کوې. وګوره 28مه سپاره